حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. دا د سورہ نحل 7 نمبر آیات دی کیم دا اللہ دا نعمتونو بیان دا شوگر انسانا دا سوارلی انتظام هم در تا کڑای دا داسی سوارلیانی چستا بوجم اچتای کن وتحملو والانعام خلقها دا جانور اللہ وی ما پیدا کړی دی اوس دی جانورو کې ستاسو لپاره لکم فیها دفء د ګرمایش اسباب د ستاسو لپاره کوټونه ته جوړوي کپڑے ته نه جوړوي د جانورو د وړو نه اوجغنو نه چمړو نه پوستینو نه جوړوي وغیره ومنها تأكلون صدا سدی چتاسو یا خوری کنا غوخی خوری او سجانور داسی دی چاغستاسو بوجون اچتی وتحملوا اثقالکم اللہ وی اچتوی کنا دا جانور اثقالکم ستاسو بوجونا کنا عرب دا مکی مکرمین با یمن تدلو شام تبتلو تجارت لفارا بیا دا یمن نا دا شام نبی غلغ آوڑا غنم بی راوڑو دا میاشتو سفر دا اس دا شام نا تپشا غنم یا اوڑا راوڑا یا بل شے راوڑا یا دا دی خوانا سوڑا داسی برای راس عربو تا خطاب دا لیکن دا آیات کریمہ حکم عام دا ہر انسان تا دا اللہ دا خطاب دا وتحملوا اثقالکم اللہ وی اچتوی کن دا جانور اثقالکم ستاسو بوجونا ستاسو بارونا کنا کاغا تجارت شکل وی کنا کا قافلی شکل کی تاسو دا یو خارنا دا یو علاقی نبل علاقی تزی کنا سامان تجارت وی کنا یا خاص تور کنا چرت یو یاد وکسان کنا د یو خار نه بل ځای ته چبو جوړې دغه ځای نه کور ته راوړې کنا دا تپشان رسولی شي نیرا رسولی شي کنا دا څوکړې کنا په دغه اوښانو باندې خچرو باندې خرو باندې تاسو وړي راوړئ خدا خچر دا اوخان
دا خره دا جانور چا پیدا کړی دی کنه الله وای ما پیدا کړی دی کنه کنځای تاسو سامان وړي الى بلد اغا خارتا اغا خارنو تاسو سامان نرسوی کنا لم تكونوا بالغي چې تاسو هغه نشئ رسولی کنا اس 50 کلو غنم دی 100 کلو غنم دی زیاد دی دا بدد د شام نبی مکی مکرمه ته څنګه راوړې د هندوستان به تاجکستان ته څنګه وړې د تاجکستان به هندوستان ته څنګه وړې ها نور ممالک ته به څنګه وړې لم تكونوا بالغي چې تاسو علاوه نه رسیدون کې کنا نورو خارونو علاقو تکنا سامان وړای نشي کنا الا بشق الانفس مگر د ځان پستړیا سره چې ځان ډېر ستړی کړي نو 15 کیلو سامان په اوګه باندې چرته لري ورسوي اغا 15 کیلو باندې با ډېر ورځ بیا گزاره اونشي کنه او د اوخانو په ذریعہ باندې 200 300 500 اوخان یکه بعد غری داش سره اتړی کنه بیا ډبل بوچن ور باندې واړوي کنه دا اوخان چې دی کنه دا اول اخ مهار لاس کی انہیں سے کنا یا ورباندی سور شے کنا دا قافل را روان کڑے کنا دا شام نمکی تا دا مکی نشام تا یمن تا مصر تا ہندوستان تا تاجکستان افغانستان بخارا نورو ممالکو تیوڑے راوڑے فرواد نوی دا جانور چا پیدا کردی دی انسان دا ماستا دا فائدی لپار پیدا کردی والانعام خلقها لکم اللہ وی دا جانور مستاسو دا فائدی لپار پیدا کردی کنا ان ربکم بیشک استاسو رب چی دکنا لرؤوف الرحیم مہربانی کون کدا تاسو باندې مہربان دا چې زما دا بند چې کم دکنا دا چې پیدل چې کنا دور دراز ممالکو ته پیدل چې بیا پشا باندې پا اوگو باندی سراوڑای نشی کنا کی راوڑیم زان سر بلک خوندی راوڑی کنا دا بال بچ لفارا دا ٹھول کال اغا نفق غل پشا راوڑای نشی کنا دا بل ملک نکنا لغوندی راوڑای شی بیا کفی دل جرادی استوئی کیگی وقت ضائع کیږي نو ځکه مې الله و استاسو لپاره د اوخانو د خچرو د خرو د جانورو انتظام کړی دا زما د رحم او زما د مهرباني تقاضا ده ان ربکم لرؤوف رحیم بیشکا ستاسو رب چی دکنا دا مہربانی کون کیدا او رحم کون کیدا پتا بانی انسان اگر انسان جانور ستا تابدار دی سخرها لکم جانور مستا تابدار جوڑ کری دی کنا
تدیتا ولی نگوری کنا اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يعقلون ولی اللہ ویدی نگوری دا بندگانان چما پخپل قدرت خپلو لاسنو باندی میں جانور پیدا کری دی کنا بیا می دا دی لفار تابیدار جو کری دی اخانو تا اگورا خچر اخرو تا اگورا نورو جانورو تا اگورا لوی دا ما پخپل قدرت پخپلو لاسنو پیدا کو کنا انسان بیا میں تمالک جوڑ کرے چی دا اخیستا دا شل اخانیستا دا خچریستا دا خریستا کنا فمنها رکوبهم با جانور داشی دی چی دی ور باندی سوار لکڑی اللہ ویدہ انسانان ومنها یأکلون با جانور داشی دی چی دی یتین خورکنا وخ خورکنا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون لو دی جانورو کی دی لفارا پای دی کنا وڑیو کے پای دی اجغنو کے پای دی چمڑو کے پای دی کنا ومشارب او دسکلو پایدا دا کنا پویس کی کنا بیام علاوه دا انسانان چی دی زما شکر نا ادا کئی کنا وردا غٹ غٹ جانور ما پیدا کو بیاستا ستا بیدار میں جوڑ کرو اور کئی معشوم 10-12 سال معشوم دا اخ مهار لاس کی ورک دا دا اخ مهار دا 12-10 سال معشوم تی لاس کی ورک چی دا اخ کشوا دی اخ پسی اکی بادی گری رستا 200 اخا نور اتر بس دا اخ روان دا مخ اخ دا وڑو کی معشوم مهار لاس کی نولی دا 200 اخا نور اور پسی دی سرکشی نکڑی بغاوت نکڑی دا نوائیش دا خوڑ کوئی معشوم دا کدا دا مخ اخ یو لتا ورکڑی یو سپیڑا ورکڑی دا اخ بیا سم سپیڑا دا کدا شی سپیڑا ورکڑی معشوم با کم دا یو خورزی بیام گورا دا 200 اخان چی دی پا دی اول اخ پسی دی چی دا زمون امیر دا دا تابیدار آغا بیا دا دی معشوم تابیدار طول روان دوان دی سرکشی نکلی منڈی نوہی دا چا دا دی اخانو دی زڑکی اچولی دی سرکشی مکلی دا نوائی چی دا لوی سڑائی دا یا معشوم دا بچی چای ام مهار اونی وائی اخان روان دی والانعام سخرها لکم اللہ ویدغا جانور چی دی دا ماستاسو لفار مسخر تابیدار جوڑ کری دی کنا
ها خرد کنا خورنا اگور استاسو تابیدار خچر استاسو تابیدار اسون استاسو تابیدار که یو اخچر تمست شروع کرکنا مستی کی راشی دا ټول کواری کالو نے خلق برا اوزی قابو کوي بی لیکن اغا یو اخبا قابو نکڑی کنا بیام سرکشی اخ نکڑی دخبل رب دا حکم تابیدار دا زکا دغا اخانو دی جانورو تا اللہ زمنو کیو اچولی دی چی تاسو می دا دی انسانانو لپار پیدا کری کنا تاسو بدا دی خدمت کری کنا افلا یشکرون بیام علاوه انسان زما شکر نہ ادا کئی کنا دغلولی طاقت والا جانور دا زمان تابیدار دی علاوه انسان استام تابیدار دی زمان شکر ادا کوي استام شکر ادا کئی که اختتا واخنور اچوی ها چارنور اچوی وگئی ساتے بیا اخستانا نتختی کنا خچرستانا نتختی خرستانا نتختی کنا بس وای کدایشی مالک بمی غریب شوی وی چی دا چن را اچی غریب شوی بوینو چکا چن را اچی ور مدینه منورک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ تا ورغی باغ ته چې ورغی صحابه ورسره باغ کې یو اوښ ګرځېده اوښ بالکل پتلا دبلا خوارو په بدن یې غوښه نه وه اوښ رامنډې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دالته غوږ ته نږدې خوله ور کېښود د سترګو نه غټې غټې اوښکې راتویېدې فبکا جړل صحابه ورته کتل اوخ بړ 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 داسې اواز یې کو د رسول الله وخت یې خوله نیولې رسول الله یې خدای په خبره پوه کو د اوخ په خبره الله رسول الله پوه کو اوخ کې راتویېدې جناب رسول الله چې د اوخ په خبره پوه شو باغ کے اعلانوں کو وَلِمَنْ هَذَا الْبَعِيرِ وصحابہ دا اخد چاد مالک چوک دا یو انصاری صحابی رامن ڈکڑے فجاءه الانصاری وقال لي يا رسول الله فداك ابي وامي انصاری صحابی رامن ڈکڑے ویلی یا رسول اللہ زمان و رفلار دی پتا سو قربان شدا اخ زمان دا جناب رسول اللہ امت تام خبر اکڑکنا جناب رسول اللہ ویل اتقوا اللہ فی هذه البهائم ویل او زما امتا دغه ګونګا جانورو بارکی د خپل رب نه ویریږي د الله نه ویریږي دی جانورو تک اخوی کا گڑی چلی کار شوی چی جانور ساتے دا اوبو د خوراک خیال بے ساتے اوبو بم پا وقت ورکوی خوراک بم ورکوی دمرا خوراک چی دای پی مڑی گی کنا انصاری تی مخراوانو ویل او انصاری دغستا اخوائی کنا چی زما دا مالک پا ما باندی بو جوڑی بار زما دا طاقت نزیاد را باندی اچوی لیکن خوراک نرا کوی اگور یا رسول اللہ زما جسم تا چمڑا او اڈو کی می سر نخط دکنا و خراب کی نشتا دا زما مالک ما تا خوراک نرا کئی کنا ور انسان کے تو گئی ساتے
کې مور ساته جانور ستانه نه تختی هغه پوهیږي چې دا زما مالک دا دا بل کور ته نه ورځي کنه چې دا مې مالک نه دا جانور زما هم شاکر دي ستا هم شاکر دي او ته چې ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل رب ناشکر ده جانور غټ طاقتور زمام تابعدار استام تابعدار او ته چې دومره ورکه غوندې شې ته چې سرکشه عبادت نه کړې خپل مقصد نه پوره کوي چې دا کوم مقصد لپاره مې ته پیدا کړې بنده ته مې پیدا کړې عبادت نور مې ټول دې پیدا کړې ستا خدمت وتحملوا اثقالكم علاوه اوچتوي وړکنا رسوي دا جانور اثقالكم استاسو بوچنا کنا استاسو بارنا الى بلد اخارنوتا اقليوتا غيلا قوت لم تكونوا بالغين چې تاسو هلته رسېدونکي نه یې نشئ رسېدی که نه لرې لرې د ښارونه ملکونه الا بشق الانفس مگر دا چې خپل ځان ډېر په مشقت کې واچوې نو بیا به یو ځای ته ځان ورسوې خو بیا لوی بوج اوچتولی نشې که نه ګوره دا جانور مې ستاسو تابعدار جوړ کړی دی ان ربکم بشک ستاسو رب چې دا لرؤوف ستاسو رب چې دا هغه مهرباني کوونکی ده که نه رحیم رحم کوونکی ده په تاسو رب ارحمهما کما ربیاني